بسم الله الرحمن الرحیم د علم نحو زمونږ ان شاء الله نن 10 نمبر درس دی. په دې کې به مونږ چې کوم شاته سبقونه ویلي د ټولو سبقونو یو خلاصه د نقشې په شکل کې پیش کوو. د ټول سبق خلاصه ګوره ما تاسو ته ویلو حروف چې راجمع شي حروف ګوره د لفظ کې درې حروف دي یو لام دی یو فا ده یو ضوا ده. نو ګوره دا درې حروف راجمع شو دا لفظ یو لفظ ته جوړ شو چې حروف راجمع شي هغې نه لفظ جوړ شي. بیا ما تاسو ته ویلو لفظ دوه قسمه دی یا به دا لفظ معنی والا یا به بغیر معنی والا. معنی والا لکه کتاب او بغیر معنی والا لکه میتاب مونږ وایو کتاب میتاب قلم ملم. نو ګوره کتاب دا لفظ موضوع دی او میتاب لفظ محمل دی. نو ګوره دا لفظ محمل په ټول قرآن حدیث کې نشته دی استعمال نشته. نو دا مونږ همدلته کې پرېښودو. نو لفظ موضوع څه ته وایي چې معنی وي. لفظ موضوع څه ته وایي چې معنی وي. بیا دا لفظ موضوع دوه قسمه دی. لفظ موضوع بیا دوه قسمه دی. معنی والا لفظ چې دی د بیا دوه قسمونه دي. یو ته لفظ مفرد وایي یو ته لفظ مرکب وایي. یو لفظ موضوع ته مفرد وایي یو لفظ موضوع ته مرکب وایي. لفظ موضوع ته مفرد هم وایي لفظ موضوع ته مرکب وایي. دا مرکب به فی الحال په خپل ځای پرېږدو. اول دا لفظ موضوع وایو دا لفظ موضوع مفرد وایو. لفظ موضوع مفرد ته کلمه هم وایي. لفظ موضوع مفرد ته دویم نومې کلمه دی. بیا د لفظ موضوع مفرد که ته ورته وایې چې د مفرد درې قسمونه دي او که وایې چې د کلمې درې قسمونه دي ځکه د کلمې درې قسمونه مشهور دي. نو دلته کې خو مونږ نقشه کې لیکلي د مفرد درې قسمونه دي خو د مفرد ته کلمه وایي. مفرد ته کلمه وایي. کلمه او مفرد یو شی دی. مفرد هغه لفظ ته وایي چې یو لفظ هم وي او معنی هم یو وي. لکه مثلا رجلون وګورئ دا لفظ هم یو دی او د دې ګورئ لفظ یو دی. وګورئ لفظ یو دی او د دې معنی هم یو ده. رجلون معنی ده سړی. رجلون معنی سره سړی. دا لفظ موضوع مفرد چې دی مفرد دته کلمه هم وایي. نو بیا د کلمې درې قسمونه دي اسم فعل حرف. اسم فعل حرف. بیا د دې اسم چې دی که نه د دې اسم خپل درې قسمونه دي. یو ته اسم جامد وایي یو ته اسم مصدر وایي او یو ته اسم مشتق وایي. نو دا د اسم بیا درې قسمونه دي. د فعل هم بیا څلور قسمونه ویلي. د فعل څلور قسمونه دي. یو ته فعل ماضي یو ته فعل مضارع یو ته امر او یو ته نهي. او د حرف چې دی د بیا دوه قسمونه دي. یو قسم ته وایي عامل او یو ته وایي غیر عامل. عامل معنی چې عمل کوي یو اسم کې او بل دی غیر عامل. نو دا خو موږ سره د مفرد قسمونه شو. مفرد ګوره درې قسمه دی اسم فعل حرف. د اسم بیا څلور قسمونه دي. درې قسمونه دي اسم جامد اسم مصدر اسم مشتق. بیا د فعل بیا څلور قسمونه دي فعل ماضي فعل مضارع امر نهي. بیا د حرف نو حرف بیا دوه قسمه دی یا به عامل وي یا به غیر عامل وي. اوس مرکب پیژنو جي. مرکب څه ته وایي. نو دا مرکب چې دی دا د لفظ موضوع دویم قسم دی. د لفظ موضوع یو قسم مفرد دی. لفظ موضوع دویم قسم مرکب دی. مرکب وایي چې د دوو یا د زیاتو لفظونو نه کومه جمله جوړوي. یعنی کوم چې دوه یا دریو الفاظو نه زیات وي هغې ته مرکب وایي. چې د دوو یا د زیاتو الفاظو نه جوړ وي هغې ته مرکب وایي. چې د یو لفظ نه جوړ وي هغې ته مفرد وایي او چې د دوو یا د زیاتو نه جوړ وي هغې ته مرکب وایي. نو مرکب به بیا دوه قسمه وي. یا به دا مرکب مفید وي یا به مرکب غیر مفید وي. مرکب مفید څه ته وایي. یعنی داسې مرکب چې هغې کې انسان په خبره پوره پوه شي. هغه مرکب چې دی خلکو له فایده ورکړي. لکه مثلا د زید قلم نوی دی. د زید قلم نوی دی خبره پکې پوره ده نو دې ته مرکب مفید وایي. او دا مرکب غیر مفید څه ته وایي چې خبره پکې نیمګړې وي. لکه مثلا ګورئ د زید قلم بس دومره پورې وشو نو دغه ته مرکب غیر مفید وایي. اوس دا مرکب مفید چې دی مرکب مفید دا مرکب مفید بیا دوه قسمه دی. مرکب مفید بیا دوه قسمه دی. دا مرکب مفید ته جمله هم وایي. مرکب مفید ته جمله هم وایي او دته کلام هم وایي. ٹھیک شوه. او دا جمله بیا دوه قسمه ده. یا به دا جمله خبریه یا به جمله انشائیه.
د مرکب مفید ته جمله هم وایي. جمله بیا دوه قسمه ده، جمله خبریه، جمله انشائیه. د جمله انشائیه 10 قسمونه دي، دا هم په دې ځای پرېښود، بیا به دې باندې خبره کوو. او د جمله خبریه د دې دوه قسمونه دي، یا به دا جمله خبریه چې ده دا به جمله اسمیه خبریه یا به جمله فعلیه خبریه. جمله اسمیه خبریه څه ته وایي؟ ما تاسو ته ویلي جمله اسمیه څه ته وایي؟ چې د اسم نه شروع کېږي. کومه جمله چې د اسم نه شروع کېږي هغې ته جمله اسمیه وایي. کومه جمله چې د فعل نه شروع کېږي هغې ته جمله فعلیه وایي. بیا دا جمله اسمیه خبریه چې ده نو د دې بیا اولې حصې ته چې د کم نه شروع کېږي، کم جمله چې د کم اسم نه شروع کېږي نو هغه اسم ته مبتدا وایي او مسند الیه هم ورته وایي. او چې دا دویم جز چې دی د دې جمله اسمیې دویمه حصه چې ده هغې ته خبر هم وایي، مسند هم ورته وایي. اوس راځو جمله فعلیې له. د جمله فعلیې اولې حصې ته فعل وایي، ځکه ورته جمله فعلیه وایي چې د فعل نه شروع کېږي. دې جملې ته جمله فعلیه ځکه وایي چې د فعل نه شروع کېږي. نو د جمله فعلیې اولې حصې ته فعل هم وایي او مسند هم ورته وایي، او دویم حصې ته فاعل هم وایي، مسند الیه هم ورته وایي. نو دا زمونږ دا ټول شاته څومره سبقونه هم چې ویلي دا د هغې ټوله خلاصه وه. اوس راځو جي یو دوه څیزونه درته ښیم، ځکه دې نه پس به موږ ترکیب زده کوو چې یاره د جمله اسمیې به څنګه ترکیب کوو او د جمله فعلیې به څنګه ترکیب کوو. دا ترکیب ډېر اهم دی چې ترکیب درته یاد وي نو ته به د قرآن صحیح ترجمه کولی شي، احادیث به صحیح ترجمه کولی شي. چې تا ته ترکیب نه درځي نو ته که هر څومره د قرآن ترجمې کوې، که تفسیر ترجمې کوې، د قرآن ترجمې کوې یا د حدیثو ترجمې کوې، ټولې به غلطې کوې، ځکه ته به ګډ وډ کېږي. تا ته به د جملې ترکیب پته نه وي، ته به په ترکیب نه پوهېږي. نو دا ترکیب ډېر اهم دی. د دې نه پس د دې درس نه پس به انشاءالله زموږ ترکیب شروع کېږي. په هغې کې به درله ښه ډېر مثالونه در کوم، هغې باندې به م پوهیوم. خو د هغې نه مخکې د ترکیب نه مخکې دوه خبرې پېژندل ډېر لازمي دي، ډېر اهم دي. یو د اسم فی الحال مونږ دوه علامات زده کوو چې یاره په یو لفظ کې دوه څیزونه وي نو دا به اسم وي، که دغه پکې نه وي نو دا به بیا فعل وي. ځکه اوس مونږ د جمله اسمیې او د جمله فعلیې ترکیب زده کوو. نو فی الحال به د دې د مطابق مونږ هغه خبرې زده کوو چې یاره په جمله اسمیه کې مونږ به اسم څنګه پیژنو او فعل به څنګه پیژنو. نو د اسم کې خپل نښې دي، هغه نښې به مونږ زده کوو چې کومې نښې په یو لفظ کې وي هغه به اسم وي، او که په بل لفظ کې هغه نښې نه وي نو هغه به بیا فعل وي. نو فی الحال مونږ دا دوه خبرې زده کوو. نو ګورئ د جمله اسمیې دپاره د ترکیب دپاره چې د کم اسم د کم لفظ په شروع کې الف او لام وي، دا الف لام وي نو دا به بیا اسم وي. ټیک شوه؟ دا الف لام د کم لفظ په شروع کې وي دا به اسم وي. او په اخره کې چې تنوین وي، تنوین پیژنئ جی؟ تنوین دو زبر دو زیر او دو پیش ته تنوین وایي. نو چې په آخري حرف باندې تنوین وي که نه، د کم لفظ چې په آخري حرف تنوین وي، د الف لام مثال وګورئ. لکه مثلا ګورئ الماء، وګورئ الماء ته وګورئ، دا ماء چې دی ماء، دا ماء یو اسم دی، اوبو ته وایي، او په ده چې الف لام ولګي ګورئ ورته نو الماء. او دا قشان ګورئ زیدن، د زیدن آخري حرف ته وګورئ چې په آخري حرف تنوین وي که نه نو دا به اسم وي، دا د اسم علامت دی. او چې په شروع کې الف لام وي لکه دې ته وګورئ نو دا د اسم علامت دی. چې کله په یو اسم کې دا الف لام په شروع کې نه وي او یا په آخره کې تنوین نه وي، یا به د اسم په شروع کې الف لام وي او که الف لام نه وي نو په آخره کې به تنوین وي. دا دوه خبرې یاد وساتئ. تنوین دو زبر دو زیر دو پیش ته وایي. نو ګورئ یا به د یو اسم په شروع کې الف لام وي نو دا به اسم وي، یا به د یو اسم په آخره کې د یو لفظ په آخره کې به تنوین وي نو دا به هم اسم وي. که په یو اسم کې الف لام یا تنوین نه وي نو پوه شئ چې دا بیا فعل دی. لکه مثلا ګورئ د الف لام مثال دله زه یو بل درکمه. الطعام، وګورئ په دې طعام، دا طعام یو اسم دی، د ده په شروع کې الف لام دی، وګورئ ورته شروع کې الف لام دی نو دا اسم دی. ٹھیک شو؟ یا ګورئ مثلا حاضر، د دې په آخره کې تنوین دی نو ګورئ دا هم اسم دی. او دا طعامون هم اسم دی ځکه د ده په شروع کې الف لام دی. او ګورئ یو اسم درته زه بل لیکمه ضربه، د ضربه کې الف لام هم نشته او آخري حرف باندې تنوین هم نشته نو پوه شئ چې دا فعل دی. ٹھیک شوه؟
او بل ته ګورئ زیدن ضرب زیدن د دې زیدن په آخره کې ګورئ تنوین دی نو ما تاسو ته ویلي د اسم دوه علامتونه وپېژنئ چې یا به په شروع کې الف لام وي یا به په آخره کې تنوین وي په شروع کې چې الف لام وي نو بیا به په هغه لفظ باندې په آخره کې بیا تنوین نه راځي ځکه د الف لام او د تنوین یو بل سره نه لګي نو چې رقم اسم په شروع کې الف لام وي نو هغه هم اسم وي یا د بل اسم دی د هغه په آخره کې تنوین دی نو دا هم اسم وي نو دا دواړه اسمونه دي او چې د کوم اسم په شروع کې الف لام هم نه وي د یو لفظ په شروع کې الف لام نشته او په آخره کې تنوین هم نشته نو پوه شه چې دا بیا فعل دی نو ګورئ دا دوه خبرې مونږ زده کړې د دې نه پس به انشاءالله مونږ دغه وایو ترکیب زده کوو او ترکیب ډېر لازمي دی نو هغه ترکیب دپاره دا خبرې ډېرې لازمي وي یو خو دا شاته سبق چې ټول یاد وي د دې خلاصه مې بیان کړه یو مې درته د اسم دوه علاماتو خو چې په اسم باندې به یا شروع کې الف لام وي یا به په آخره کې تنوین وي او چې دا الف لام او تنوین په یو لفظ نه وي نو هغه به بیا فعل وي نو دا دوه غټې خبرې مې زده کړې انشاءالله دې نه پس به ترکیب وایو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام